په ضلع چارسده کې د الخدمت فاونډیشن ډیزاستر منیجمنت چارسدي د سوري لاندې د فرست ایډ یو ورځنی ټریننګ ورکشاپ وشو. د دې ټریننګ ورکشاپ مقصد په ناګهاني آفتونو کې رضاکارانه تور باندې د ځپلي ولس مدد او په عوامو کې د خدمت جذبه را بیدارول وو. د دې ټریننګ ورکشاپ مشر ملما د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص د ټریننګ شرکا ته په خپل خطاب کې وویل چې د الخدمت فاونډیشن دا کوشش دی چې په هر علاقه کې داسې خلک وي چې هغه د هر قسم ډیزاستر په صورت کې د ولس بیلوسه خدمت کولی شي. انسانیت ته به خیر رسو او د ولس خدمت به کوو. خوږو ځوانانو دوه درې خبرې تاسو سره شیر کوم. الخدمت فاونډیشن ولې داسې د فرست ایډ ټریننګ اکټیویټي وقتاً په مختلف ډسټرکټ کې ضلعو کې ځایانو کې ولې کوي؟ د آیت هم اورېدل چې د یو انسان ځان بچ کو جان بچ کو یو انسان بچ کو هغه ټول انسانیت بچ کو. نو گویا یو انسان لا ریلیف ورکول ریسکیو ورکول او هغه بچ کول دا ټول انسانیت بچ کول دي. د ډیزاستر څومره قسمونه چې دي که نیچرل ډیزاستر دی که مین ډیزاستر دی زموږ د خیبر پښتونخوا هغه مسلسل هغه فیس کوي. هر سله کې زموږ داسې والنټیر پکار دي چې هغه د دوی کار نه خبري خدای دې موږ باندې داسې مصیبت نه راولي خو که راشي نو چې زموږ دا تیاری وتی چې زموږ دا رضاکار هغه د خدمت د جذبې نه د الله د رضا د تصور نه او د انسانیت خدمت کول دا ټول خبره هغه کې موجود وي. په دې پوهېږي چې دا قسمه زخمي به دی څنګه اوچتوي فوراً دته څه ریلیف رسېدی شي ریسکیو څنګه کیدی شي او دې هسپتال ته موږ څنګه رسولی شو. موږ غواړو چې په یو ضلع کې د آبادۍ او د ینګ جنریشن یو تعداد ضرور موږ سره ټرین شده خلک وي چې د هر قسمه ډیزاستر په صورت کې هغه ریک کولی شي. چې ګوره زموږ مدنظر الخدمت فاونډیشن مخې ته انسان بچ کول دي. خیر الناس من ینفع الناس بهترین انسان هغه دی چې نور انسانانو لپاره مفید وي. الخدمت فاونډیشن د پاکستان واحد اداره ده چې د پاکستان د سرحدونو نه بهر خدمات خپل پیش کوي. زموږ بنیادی فورس د الله د رضا د تصور سره د رضاکار دي بغیر یری بغیر سلالچ هغه د خدمت دی میدان کې موجود وي. نو ان شاء الله وقتاً فوقتاً داسې ټریننګونه ورکشاپ بیا هم کیږي. دا ټریننګ ورکشاپ په اخره کې د مشر ملما خالد وقاص او د الخدمت فاونډیشن ضلع چارسدي صدر سیف الله خان درانی په لاسو باندې په ښه کارکردګۍ د الخدمت فاونډیشن رضاکارو ته تعریفي سندونه او شیل هم ورکړي شو. په ټریننګ کې شریک راغلي طالب علمانو وویل چې موږ د دې ټریننګ نه ډېره زده کړه وکړه. الخدمت فاونډیشن ډیزاستر منیجمنت چې کوم نن ورکشاپ کړو د ولنټیر لید لپاره هغې خلکو کې ولنټیر جذبه را پیدا کول دي. دا کم فرست ټریننګ چې شو د دې مقصد چې کوم دی هغه دا چې په نوجوان نسل کې خصوصا قوم کې د خدمت جذبه را موږ دې ټریننګ یو د ډېر څیزونه زده کړل او موږ نور کلم د قوم خدمت ته ولاړ یو. الله دې نه کې څه قسمه آفات حادثات راځي خدمت فاونډیشن سره اوږه په اوږه په دې سختو کې ولاړ یو. د ټریننګ ورکشاپ په دې موقع باندې د نور ګڼ شمېر ولسنا علاوه د الخدمت فاونډیشن ضلع چارسدي جنرال سیکرټري امان الحق د تحصیل کونسل ممبر هارون خان نسیم الله شاهین محمد نعمان او حیات خان هم موجود وو. انعام جی چارسده ټي وي چارسده.